چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د تاجرانو باره کې فرمایلی دي چې داسې تاجران هم شته چې د قیامت پر ورځ به د فاجرانو فاسقانو ګناهګارو په سب کې پاسي او داسې تاجران هم شته چې د قیامت پر ورځ به د انبیاو په سب کې هم پاسي. نننی حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د منافق صفت بیانوي چې منافق چاته ویل کېږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پکې درې نښې ښکاره کړي دي. وایي چې دا درې علامې په کم انسان کې ظاهر شوې نو پوشه چې دا پکا ټکا منافق دی. زما محترم الله دې ته موږ وساتي. نننی حدیث کې به تاسو ته پته مو لګي چې یاره په دا دریو علامو کې په ما کې خو یو علامه نه ښکاره کېږي. نو که په چا کې یوه علامه ښکاره شوه نو یو حصې والا منافق دی، که چا کې دوه ښکاره شوې گویا دوه حصې منافق دی، او که چا کې درې وړه ظاهرې شوې پوشه دا سچ منافق دی. زما محترم الله دې موږ له امان راکړي. او منافق دوه قسمه دی. بعد حضرات به اعتراض وکړي چې منافق هغې ته ویلې کېږي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په زمانه کې په زړه کې به کفر او په ظاهر باندې به ایمان او د نبی علیہ السلام مبارک په مخامخ په مسلمانانو او شاته به کافرانو په هغه زمانه کې منافقانو. بعد حضرات دا خبره کوي زه وایم ما فقیر نه مورم. منافق دوه قسمه دی. دا خبره ذهن ته واچوې د ما محترم څوک در باندې اعتراض ونه کړي. منافق دوه قسمه دی. ذخیرۃ الجنان فی فهم القرآن کې علامہ سرفراز خان صفدر صاحب لیکلی دی ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. د لاندې آیات لاندې لیکلی دی چې منافق دوه قسمه دی. یو منافق اعتقادي دی چې عقیدتاً منافق دی، هغه د نبی علیہ السلام په زمانه کې، او یو منافق عملی دی. په ظاهره معنی حقیقي منافق خو نه دی خو اعمال د منافقانو دي. نو منافق عملی په دې زمانه کې مشته. نو د هغې درې صفات نبی علیہ السلام ذکر کړي دي. اوس چې دا درې صفات چا کې ښکاره شو پوشه دا منافق عملی دی په دې زمانه کې. او د هغې باره کې قرآن کې بیا الله فرمایي وی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. الله فرمایي د ټولو نه ښکته مرتبه په جهنم کې او د ټولو نه ورته نږدې دا ځای چې کوم دی نو دا په د قیامت په ورځ به د منافقانو یو منافق به د ټولو نه ښکته مرتبه کې په جهنم کې پروت وي. الله دې ته موږ وساتي. معنی د قیامت په ورځ به سخت عذاب د ټولو نه د منافق عذاب د ټولو نه سخت وي. الله دې موږ د منافقت نه وساتي. زما محترمو نبی علیہ السلام درې علامې ښولې دي چې ما وی نبی علیہ السلام ما د هر قول فعل او عمل د نبی علیہ السلام مبارک دار اختیار دي. ما وی چې مؤمنی د نبی علیہ السلام په خپل په هر انداز بزان قرباني او که د نبی علیہ السلام د یو سنت نه انکار وکړه بیا خدای بربادي، د یو زبر نه انکار وشو بیا خدای تباکی او بربادي. وی د نبی علیہ السلام زمانه کې یو بادشاه نبی علیہ السلام ورته خط ولیکه چې خط یې ورته ولیکه بره پې لیکلی و بسم الله یې لیکلی و بیا نبی علیہ السلام خپل نوم لیکلی و لکه موږ چې لیکو اسطرف فلان نو هغې لیکلی و لکه اسطرف محمد صلی الله علیه وسلم. محمد پې بره لیکلی شوی و لاندې بیا د بادشاه نوم خط چې بادشاه ته ورسېده او څنګه کولو کو نو چې د خپل نوم د باندې د نبی علیہ السلام مبارک خط وکته او نوم یې وکته چې زما د نوم د پاسه خپل نوم لیکلی دی هغه خط یې وشلی او ټوټې ټوټې یې کو. ګستاخي یې وکړه د نبی علیہ السلام مبارک. زه یم دست نبوت لیکلی و نبوت والا لاسونو هغه خط لیکلی و قسم دی. یا د نبی علیہ السلام مبارک په ذریعه باندې هغه خط لیکلی شوی و هغه خط یې وشلی و. نبی علیہ السلام مبارک ته پته ولګېدا. نبی علیہ السلام ورته خیرې وکړې خدایا زما د محمد دا خط چې څونه ټوټې کړی دی خدایا دغه بنده دومره ټوټې کا. اوس ما وی د نبوت والا شونډو نه اواز هم ووته. نبی علیہ السلام ته چې ډېر تکلیف ورسېده او
د عربو نه د طایف د خلکو نه چې نبی علیه السلام مبارک پسې ماشومان ورپسې کړه او په لوټو په کاڼو یې وویشته لکه یو لیونی چې انسان په مخه کړي او ماشومان ورپسې الو بو چغې اوباسي ګزارونه هم پې کوي تر دې چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک پڼې مبارکې د وینو نه ډکې شوې او داسې چکړ وینه وه چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خپې هم ترې نه وتې دومره په وینو باندې رنګ شه زما ستا دپاره او موږ ته قسم دی زه اکثر بار بار خبره کوم موږ ته ځان بد ښکاري بیا د پیغمبر سنتو پسې خندا کو پرون تلمه داسې نو ساجد عیسی صاحب سره میلو شومه نو هغه ما ته یاره وایي جي نن ډېر غوسه وې که څه خبره وکړه ما وایي قسم دی دا تاسو ته ډېر په مینه ویم د ګیرې متعلق بیا ما ته وایي جي ګیره مې پرېښوده او د خدای په ذات مې د قسم چې دا وې ما بې اختیاره ښکل کو بیا چې ګاډي کې روان وم زما ورته خیال سترګو نه اوښکې بهېدې بیا د ما هم سترګو نه اوښکې بهېدې ما وی دا د نبی علیہ السلام د سنتو آثار دی ټول سبحان الله وای الله دې موږ ته هم دا توفیق نصیب کړي زه وایم په کوم سنتو باندې چې ستا عمل راغی رب وایي دا زما د نظر د لاندې رالی یو سړی په قرآن او حدیث عمل کوي د خدای د نظر لاندې راغی نو خبره مې دې پورې کوله خطې اوشله نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک ورته خیرې وکړې چې خیرې وکړې د هغه یو زوی او خیرې لګېدې بس بیا الله چې چاته علما خیری وکړي یا ورته انبیا خیری وکړي نو د کور بچې د ده راپاسي او په ده ګزار وکړي او مردارې کړي دا یا خبره یاد ساته ته کور کې ډېر باتور او هر څه لیکن د جومات امام عالم بزرګ ته د سپک نظري وکړه ستا بچې به راپاسي او داسې درز به دنه وباسي چې د ټول قام مخکې به د ذلیله کړي او بېعزته به کړي د دې احادیثو مبارکو د مخې ته ناست یم دا خبره یاد ساتئ که نه منې درته پته ولګي وی هغه د ده یو زوی نو هغه په خپله میرنه مور باندې عاشق شو د دې باچا چې عاشق شو بس باچا چاته اوده شوی ده ورغلی دی په چړو باندې والی دی خپل پلار یې مړ کړی دی جي د خپلې میرنه مور دپاره الله پاک زه وایم د نبی علیه السلام مبارک خیرې ورته وي هغه خیرې قبلېدې و چې په چړو یې ووه چابیره ویسته د بادشاهانو ځان له خپله تجوري غوندي بس د دې ځان له خاص تجوري تاسو به ورته خزانې وایي دې ورغې د ټولو نه مخکې په خزانه باندې ورمنډه کړه نو په هغه خزانه کې دومره یوه شیشه پرته وه د عطرو او په هغې کې لیکلي وو هذا مقوي للباء د هغې لاندې دا لیکلي وو مطلب دا دی چې دا د طاقت یو شی دی مقوي للباء مردانه قوت کې زیات مفید دی دا شی بس خو زوی سترګې پې پټ وې چې زما پلار جوړ دا شی استعمالو د ټولو نه مخکې چې څنګه هغه وراچولې دی او پلار خو یې په چړو باندې والی و چې هغه اسکه بیا هم یارېدلی و ورمنډه یې کړه چاړه یې راواغشته او پلار یې په چاړه باندې په کټ کې زرې زرې که تاریخ لیکي علما کرام فرمایي چې د نبی علیه السلام مبارک خطې څونه ټوټې کړی و زوی خپل پلار دونه ټوټې کو زما محترم دا د نبی علیه السلام خیرې لګېدلې وي وای چې هغه دوایي یې وکته نو ډارک یې ورواچوله چې طاقت راکې ګنې پیدا شي نو چې دوایي څنګه ورواچوله وایي هغه دومره تیز زهر وایي چې هغه څنګه ورواچول کلمې ته په لاندې طرف باندې وغورځېدی او هغه مړ شه زما محترم دا د نبی علیه السلام خیرې لګېدې هغه وی راشه باچا ډېر زیات هوښیار و که نه هغه وی چې ما څوک مړ کړي د ټولو نه مخکې به دا شي اچوي ځکه زما ټولې ښځې او وینځې به هغه ته پاتې کېږي نو د ټول نه مخکې به د طاقت پداشي باندې ورمنډه کوي نو باچا هوښیار په هغې کې زهر اچولی نو هغه هم خدای غرق کو ټول خاندان هم وله الله تباه و برباد کړه زما محترم نو خبره مې دې پورې کوله چې نبی علیه السلام مبارک د منافق دغه وکړه نبی علیه السلام وفرمایل آیة المنافق ثلاث د منافق درې علامې دي اوس مونږ تاسو خپل ګریوانونو کې هم سوچ کوئ لومبۍ علامه نبی علیه السلام وفرمایل اذا حدثا کذبا کله چې دې خبرې کوي نو تش دروغ به وایي اوس چې کوم سړی دروغجن دی نه یو حصه منافق دی خپل ځان ته سوچ کوه صفا صفا سچا سچا خبرې به درته کوم د قرآن د حدیث نه به درته خبرې کوم تا ته به د خپل ایمان پته ولګي نبی علیه السلام وایي چې خبرې کوي نو دروغ به وایي یو حصه منافق دی یو علامه پکې دا ده الله دې موږ د دروغو نه وساتي دروغ ډیر عظیمه ګناه ده لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته چې وصیتونه کول او نصیحتونه یو یې پکې ورته دام کړی و بچیه دروغ مه وایه
ځکه که یو دروغ دی ووې د دغه یو دروغو دپاره به 100 دروغ نور وی نو هله به یې رښتیا کوي او پته به یې هم نه لګي چې رښتیا به شي که نه. بس سلسله د کړۍ د جوړه کړه د ګناه بس. او بعد خلک الله دې ماتوي کړي د دې هسې دروغ عادتي بس مفت کې دروغ وي دې ته پکې لذت میلاویږي. یو علامه چې څوک خبرې کوي او دروغ وي دا یو حصه منافق ته نبی رسول الله وفرمایل. دویم واذا وعد اخلف او چې وعده خلافي وکړي مانه تا سره یو وعده وکړي چې په دا نیټه به درځم په دا نیټه به د عمل کوم اخلف او مخالفت یې وکړه وعده خلافي څوک کوي نو دا منافق ته نبی رسول الله وفرمایل. الله دې موږ ټول د وعدو پابند کړي. ټول امین وایي. دا د منافقت علامه وي ګوره نبی رسول الله. نو چې خبرې کوي دروغ وایي دا هم د منافقت علامه ده. څوک وعدې کوي او بیا ماتوي وعده خلافي کوي دا هم د منافقت علامه ده. او د ټولو نه اخره کې واذا اؤتمن خان نبی رسول الله فرمایي چې امانت ورسره کېدی نو خیانت پکې کوي. دا درې علامې چې په چا کې ښکاره شوې سچا پکا ټکا منافق دی د ما محترمو. الله دې موږ د دریو علامو نه پاک کړي. ته ما ووې ته به ځان قربانې په سنت او په دین باندې او که دا کار د کینو دروغ وې وعده خلافی کې خیانت کې بیا کې تا کې ایمان والا علامه نه پاتې کېږي او منافقت والا علامه در کې پیدا شو. الله وفرمایل ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. د منافقانو دپاره ما په جهنم کې ځان له ځای تیار کړی دی. قسم دې پکا مؤمنان شي او په دین باندې خپل جانونه خپل عزتونه برباد کې خپل اولاد په دین باندې برباد کا. وی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا واقع لګو داسې اوږدیږي ګرمي ده جی که نه. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو مسله وکړه د قرآن په غیرت باندې. نو خلک ورته وي حضرت بادشاهي وخت ته وي چې امام احمد بن حنبل د قرآن موافق دا رایه ده په هغې علما کرام پوهېږي. بادشاہ را طلب کو استا سره دی وی حضرت دا د ما عقیده ده. وی د دې مسلې نه وړه هغه حضرت نشم وړې دی. وی نشه وړې دی په کور کې نظر بند کو. وی که د کور نه بار روته نو قتل کوم دی. چې په کور کې نظر بند کغله خو به طالبان راتله عالمو طالبان بوله راتلل. حضرت ورته وی جی زه سبق نشم خیلی ما باندې پابندي ده د بادشاهي وخت نه. بس طالبانو یو طالب راغی د لرې نه ډېر سفر یې وکړ د یو حدیث دپاره. حضرت ته وی حضرت حدیث وښیه ډېر لرې نه راغلی یم. تاسو خو ماشاءالله ډېر نږدې کورونه دي او قسم دی په دا کلي کې تاسو ته د حدیثو کتاب کولو دی الله در باندې ډېر خصوصي رحم کړی دی. زه وایم شکرونه وباسه ډېر خدایه تا په موږ ډېر خصوصي رحم کړی دی چې احادیثو کتاب دی زموږ په کلي کې کولو کړی دی او خدایه موږ ته بالکل عین د کورونو مخې ته میلاویږي. دغه طالب یو احادیث پس ډیر د لرې نه سفر کړی دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته وی نشم خولی. وی حضرت ماله طریقه راځي زه به ځان له پټې وکم او ویم به په دا تلار به تېرېږم ځان نه به سوالګر جوړ کمه نو خلک بوی سوالګر دی حضرت او ته به راته احادیث ښې. هغه وایي چې څوک در باندې پوه نشي نو طالبانو له خو ډېرې طریقې ور دي. نو پټې مټې سر نه تو کړه لاس یې داسې دغه کړی و پټې غاړې ته اچولې وه یو ډنګوری پیدا کړی و دا کوڅه کې به ګرځېده را ګرځېده چې ورته به نږدې شي لږ ساعت په ودرې د حضرت په ورته حدیث وي هغه به یاد کې کچکولې اچولې و. طالبانو ته پته ولګېده جي د احادیثو د حصول دپاره د ځان نه سوالګر جوړول پکار دي. شلېدلې کپړې طالبانو واچولې د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په کوڅه کې د دنیا سوالګر پیدا شو. بادشاهي وخت ته پته ولګېده حضرت یوه کوڅه د سوالګر پکې ډېرې پیرې کوي را کوي چې څه مسله ده ګویا ستانه پکې ډېر مال د سیوا سوالګر خو پکار دی چې د بادشاه په ځای کې ډېر زیات دي یوه کوڅه ده سوالګر پکې ډېر زیات دي. هغوی ښه تاسو معلومات وکړئ چې معلومات یې وکړه هغه سوالګر نو طالبانو ځان له شلېدلې کپړې اچولې وې کچکولونه یې اچولي وو. زه وایم قسم د خیر یې نه غوښته زما د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک د احادیثو خیر یې غوښته زما محترمو. و بادشاہ را طلب که امام احمد بن حنبل قید یې که. اوس دې کې نکتې والا خبره کوم زما محترمو چې څه چلو شو الله هغه سره څه معامله وکړه بربنډه وې بیا اخره کې.
دا خبره به تاسو ته اوس ناشنا ښکاره شي. دا د قرآن او د حدیثو زه وایم په دین باندې د ځان د قربانولو بیا الله دغه کوي. وایي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې قید که طالبان ټول راله حضرت مونږ هم ورسره قید کا. هغې ویله که جیل کې دی نشته د دنیا طالبان ناله که نه قید کې بیا رعایه دله بربادو. طالبانو نه امریکې شکست وخوړه که نه تاسو ولیده. وی بس بادشاوی اوس چې ته په رعایه ورمنډه نه کړي طالبانو سره بس کومه طالبان خو لیوني دي. جی طالبان یې ورسره دننه کړه چې دننه کړه دننه د احادیثو مبارکو درس شروع شو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه راوغوښتو ورته وی یو خبره درته کومه. دونه دینارونه د سرو ورته ډیرې کېښودو. وی دا واله او د دې مسلې نه وړه. بعضې خلک به تا ته وي حضرت د ځای کې دا کار شروع که بس دا خبره نامناسبه ده نیکو. وی دا دینارونه او سره قبول کا خو د مسلې نه او دین نه وړه. هغه وی دا نشم قبلولی دا نشي قبلولی. جینکې وله راوستې ښکلې ښکلې په دې کې ځان له خوښه که بوزه خو مسله دین پرې ده. هغه والله په بالله امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا سر ستا په جولی کې غورځولی شي قطع کیدی شي لیکن د قرآن او حدیث په باره کې کمپرومایز نشي کولی. زما محترمو دا ایمانو حق او سچ ایمانو. نن که تا ته چا 1 لاک روپۍ ونیولې قسم دې په 1 لاکو په مقابله کې ورته بیا ته د کفر کلمه م وې او ایمان د نه په پیسو ټول بهیږي. ګورې دا د مونږ ایمان دی د پیسو په باره کې مونږ ایمانونه غورځولي دي. ته به وایې هلکه څنګه زه وایم ته طلاقونه او قسمونه نه خورې په پیسو باندې. دا دروغ نه دي دا ایمان خرڅول نه دي. وایي چې په دې م ونه شوه کپړې ته ویستې یو لنګ والی و اخره کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نو چې پکوړو یې پرې راباندې کړه دومره ووخه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جاړي. لوی سړی دی په ګیره باندې محدث دی پکوړو باندې ملا مبارکه وله شنه کړه تر دې چې جاړي جاړي خدایه برداشت کولی شم ستا د دین او رضا دپاره هر څه برداشت کولی شم لیکن لنګې وشلېده پرتوګ یې په ښکته باندې روان دی سترګو نه اوښکې اوبی دی رنګ یې بدل شه ربه زه برداشت کولی شم هر زه برداشت کولی شم خو خدایه عورت مې ښکاره کېږي ستا د دین دپاره ربه کوړې یې ډېرې راکړې ډېر ظلم وشو خدایه بې حجابه مې مه کې دیته. علماء کرام فرمایي یا پرتوک په ښکته روانو یا په بره باندې بره شي په خپله وتړلی شي. د ماما دا د قرآن د غیرت خبره وه تر دې چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د قرآن په دغه باندې شهید که. د ما محترم په دین باندې شهید شو. و چې شهید یې که د هغه په جنازه کې 100 لکه د بادشاہ د دربار نه الله تبارک وتعالی کسان مسلمانان کړ دی نظرانه او فدیانه. دا د هغه د دین باندې د عمل کولو یو جذبه وه. زه وایم هر څه منم خو د دین په باره کې کمپرومایز نه منم. ستا رور خور دی هر قسم دلتوب ورته وکړه ځان ورته بې غیرته که رورولي په دې باندې چلیږي لیکن که د دین خبره راله زما د پیغمبر خبره راله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ورته د محمد باره کې تذکره وکړه یو لفظ یې ورته ووې هغه پلار راسملو په سینه وله سم لاسته چاړه باندې په توره باندې پلار راګیر کړی دی په دا مخ یې وایي نبی علیه السلام مبارک ورته اواز وکړه ابوبکره دا خو ستا پلار دی راپاسې د حضرت دا خو زما پلار دی که زما 100 پلاران هم راشي خو ستا په باره کې او د دین په باره کې خبره وکړي قسم دی ابوبکر کمپرومایز ته تیار نه دی. زما محترمو هغې کې دا جذبه وه د محمد د یو لفظ دپاره خپل پلار په سینه ملاستو او په چاړه یې و. د ما محترمو نو ما وویې که د دین خبره راله اگر که ستا پلار دی که ستا رور دی که ستا مور دی زمونږ خپلوانو کې یو کس و ګړی کې مور ورته وي ګیره وخوریه تر کومې پورې چې د ګیره نی خرایلې مزه مشوره یې کوله مې قسم دی وایه د داسې سنتو نه د په سلګونو میندې قربان شه چې تا ته کومه مور د دغه سنتو خلاف او د دین خلاف خبره کوي هغه مور نه زه یم د رب تا سره د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي. د ما محترمو نو خبره دې پورې کوم چې ځان د منافقت نه وساتئ او په دین باندې ځان برابر وچلوئ. قسم دې 2 ورځې زندګي ده
پته نه لګي سراج الحق قاری صاحب نوجوانو د چا په خیال خاطر کې بم نه راته چې قاری صاحب به وفات کیږي ما وې زموږ حضرت صاحب بار بار دا خبره کوي ویم ټولو مؤمنانو کفنونه مارکیټ ته راغلي دي دا خبره یاد ساتئ دا خبره زمانه عجیبه وره زمو ستا د ټولو کفن مارکیټ ته راغلی دی خو په دا مجلس کې ماته چاته هم پته نشته چې زما کفن به د ټولو نه مخکې به د چا کفن مخکې اغوستلی کېږي او جنازه به کېږي نو زما محترمو دوره د ژوند دی دنیا ته راتګ په نمبر دی خو لیکن د دنیا نه تګ بې نمبري ده زما محترمو دا سوچ مه کوه چې نوجوان یم او جذباتو کې هېڅ پته د مرګ ژوند نه لګي ټاپه به در باندې ولګوي یو درس به در کې پته به هم نه لګي مردار او مړ به پروت الله دې موږ وساتي حدیث ته غوږ کېږدی آیت المنافق نشانات د منافق ثلاث درې دي اذا حدث کذبا کله چې خبرې کوي دروغ به وي و اذا وعد او کله چې وعده وکړي اخلفا نو وعده خلافي به کوي و اذا اؤتمنا او کله چې ورسره امانت کېښودلی شي خانا نو خیانت به کوي آیت المنافق نشانات د منافق ثلاث درې دي اذا حدث کذبا کله چې خبرې کوي دروغ به وي و اذا وعد اخلفا کله چې وعده وکړي وعده خلافي به کوي و اذا اؤتمنا خانا او کله چې ورسره امانت کېدی خیانت به کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله مونږ چې کوم احادیث ولسته خدای کوم درس ولسته خدای او د مرګرو د حاضر مجمع غورې د خدای په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې حاضر مجلس ته خدای په نظر د رحمت او شفقت باندې وګوره الله د دې کتاب په برکت باندې د حاضر مجمع زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي الله د خپل در نه پوره کا چا باندې څه قسم مشکلات دي مصیبتونه دي دردونه دي پریشانۍ دي خدای په خپل دست قدرت خدای ختم کا د دې کتاب په برکت باندې خدای مجمع کې ماشومان ناستی خدای با عمل عالمان ته جوړ کا سپینګیری ناستی خدای په عمر کې برکت واچوا کاروباریان ناستی خدای کاروبار کې برکت واچوا د چا رزق کم دی خدای د رزق باران په اوکا د چا په زړه کې څه قسم نفرت دی او بغض دی الله ته زړه بدلون کې خدای دا زړه د بغض او د نفرت نه خدای په الفت او محبت باندې بدل کا دا درس زما خویندې میندې اوري خدای دا درس د هغې دپاره د جنت ته دننه کېدو شفاعت خدای وګرځوه د دې کتاب په برکت باندې د دې کلیوالو خصوصا هغه زنانه چې دا درس اوري خدای د لوپټو او د عزتونو خدای محافظ شه الله دا کلی د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثو نه خدای وساته څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره ورته خدای ورکی بیماری خدای په صحت باندې بدله کې دا کلی د هر قسم تانو کچرو هسپتالونو نه خدای وساته الله مونږ ډیر کمزور یو ډیر فقیران یو خدای ستا در کې خیر ماران یو الله مونږ باندې د خیر او د رحمت باران خدای وکا د دې کتاب په برکت باندې دا کتاب د دې کلی د پاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ خدای وګرځوا او خدای زمونږ په وخت د ځنکدن کې دا کلمه په جبه راوله چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه